زه یې ونیوم او د شب قدر قلا کې یو کال قید کړم. نو کله کله به بار اجازت راته شوی او بار به ګرځېدم. نو یو سړی په ډانګورو ګرځېدو. ما ورته ویل چې هلکه دا خپلې خوږ وتانئ چې غوسه کړې ده. ما ته یې وی کښېنه. نو د سړک په غاړه یې کښېنولم. وی چې قصه داسې وه چې زه د باجوړ نه پاس د هغه غرونو یم. اوښان مې ساتلي. نو زما یو اوښ لیونی شو. چې لیونی شو نو ما پسې شو. چې ما پسې شو زه مخکې اوښ را پسې منډې منډې منډې. ویلې د غره بیخ کې ادیره ده هلته هغې کې یو سمسته غوندې وه په هغې کې ورننوتم تې چې دې بلا نه اوس خلاص. وی دا اوښ راغی او د هغه سرنګ په دې خوله کې راته سملاستو او دا بوتاړې په سرنګ کې کېښو. مطلب یې دا و چې راوځې به په کمه. وی سرنګ کې زه ناست وم چې ډېر ساعت تېر شو نو نظر مې ولګېدو لږه رڼا شوه. چې ګورم مړی پروت دی. ډانچه ده غوښه پې پورې نشته هډوکي پراته. نو یو اجدها پرته ده لوی مار چې زما د دې پتون عمره وې غټه وه. هغه هم دې مړي سره اوږده اوږده پرته ده. او د هغه اجدها په دې سر باندې د دې کټې ګوتې عمره یو سپین لړم ګرځېدو. او د هغې هغه شرار آواز د هغه لړم چې و داسې شرار یې کولو لکه د پاس نه چې اوبه را پرېوځي. یو نیر راخلاصي د پا نه او شرار کوي داسې د هغه لړم شرار آواز کوي. اوس دا لړم 10 منټه چې تیر شي نو لاړ شي د دې مړي د کوپړی له یو ټک ورکي. چې ټک ورکي نو وی دا کوپړی داسې چو غوندې آواز وکړي. ویړه کې مې خیال کولو چې اوښ نه د منډې والې په بل قهر واورې. دا اجدها چې دا د دې لړم د وجې رپي نه او نه غږ کوي غلې پرته ده. ویړه کې مې خیال وکړو چې ته خو هسې مړې یا به دې دا مار خوري او یا به دې دا لړم خوري. خو راشه دا مار خو دې غضب نه خلاص کا. وی کیړی مې راوویسته او دا لړم مې د دې اجدها د سر نه داسې ووالو او په کیړی مې مړ کړو. خو چې مې مړ کړو زما کیړی په لاس کې ایره شوه. چې ایره شوه دا اجدها روغ غوندې وخوځېده او پویه شوه چې لړم خو لرې شو. نو روانه شوه بار په دې سوري وته. چې وته نو د دې اوښ دا بوتاړ چې دی په دې باندې د اجدها چک ولګولو. چې چک یې ولګولو نو ویلې دا اوښ چې دی کل بل یو 10 سیره پاتې شو ټول راغونډ شو داسې او وسوځېدو او ایره شو. او اجدهام بیا راننوته او هغه د مړي لاش سره سملاسته. زه چې ډېر ساعت پس تېر شو دا اوښ خوځېدو نه چې بار ووتمه نو دا اوښ مې چې ولیدو نو یو لته مې د غوسې نه په دا خېټه کې ورکړه چې بیړه دې غرقه شه په ما خو دې مرګ تېر کړو.
وی چې لته مې ورکه زما د اخپتر ګوډې ګوډې پکې ننوته ځکه چې خو ایره شوی و بس وی خپې نه مې غوښې پرېوت چې غوښې پرېوتې چې تر کوره را رسېدم او صاحب وی اسپتال ته چې را رسولم ډاکټرانو ولیدم ویله په بیخ کې ته دا خپه پرې کوي که نه بلکل ټول اوس به پوایزن کېږي دغه زهر بشي ټول بدن وی دا خپه یې رانه بیخ کې غوسه که دا ویل ما سره دا چل شوی عزیزانو عرض مې دا و چې حدیث کې راغلی دي صحابه ورسره پیغمبر په لاره روان چې په لاره روانو نو یو دوه قبره یې ولیدل او وی فرمایل چې هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار وما يعذبان فی کبیر سلویه ګناه نه و کړې خو خدای رانیولي نو د قجورې یو ډکی راواغستو آی په منځ دوه کو نیم ډکی په یو خبرو وټومبلو نیم په بل صحابه ته وی چې دا شین ډکی د خدای ثنا وي چې تر کومه دا ډکی شین وي نو په دې مړو به عذاب نه صحابه ته وی چې صحابه کده دې یری دی چې تاسو به بیا سبا مړې نه خخوي نو ما بنن دعا کړې وې چې په دوی څه عذاب دی چې دا خدای تاسو ته وښیي خو ښیه درته ځکه نه چې بیا به د یارې مړې نه خخوي چې د قبر کې خو ډېر لوی مصیبت دی تاسو خیال راغی نو صحابو تپوسو کو چې دې څه ګناه کړې وه دې مړو وی دا یو مړی داسې و چې تشي متیازې به یې وکړي او دس به یې نه وچولو د تشو متیازو څاڅکي به په بدن پرېوته خدای په دې کې رانیولی دی او په سخت عذاب کې گرفتار دې ټکي ته وګورئ او دا بل چې و دا چغلي خور د یو خبره به یو ته رسوله او د بل به بل ته رسوله دوه به جنګول نو د کار دا شیطانتو نو الله په دې عذاب کې گرفتار کړي د مرګ نرستو په دومره ګناه باندې به بهرحال د مړي سره د قبر سره تعلق د روح چې دی هغه باس لږ مشکل غوندې دی هغه بیا بلې جمعې ته چیړو اوس دا پاس خلک په نور ناستي شاید چې تنګېږي به هم لکه چنده دې وکړه پاس پوزي نشته که دې جومات کې څوک ښه مالدار غوندې خلک یی نو دې پوزو له چنده په کار ده واخر دعوانا ان الحمد